سلام علیکم. تاسو به دا خبره اورېدلې وای چرګان کینسر جوړوي او نورې بیمارۍ نه هم جوړوي. دا خبره ټیک ده که نه چې چا دا افوا جوړه کړې. نو داسې څه ریسرچ نشته چې هغې دا ثابته کړي چې د چرګانو کې کینسر دی او کینسر لګوي. خو هسې افوا ده خوره شوې ده، یو میت دی. د نارملي چرګانو ته څه استعمالېږي؟ دی له هارمون ورکوي. هارمون دې لکه خلک وایي دی له هارمون ورکوي، خو هارمون مرمون نشته، ځکه هارمون ډېر زیات ګران دي. چې څومره هم هارمون دي ډېر زیات ګران دي، چرګانو دپاره نه استعمالېږي. که چېرته هارمون استعمال دی چرګانو ته، نو خپل ریټ نه به بیا ډېر زیات ګران میلاوي دی. بیا خلک دلته اعتراض دا کوي چې دا بیا غټېږي دومره زر ولې؟ یو میاشت کې دننه غټېږي، او کورنۍ چرګ چې هغه ډېر زیات ټیمه دي. نو غټه وجه د دې ده دلته یې وله ماحول داسې جوړ کړی، ټمپریچر چې څومره پکار وي هغې ورته جوړ کړی. خیل وله ساتي، نور ډېر خوراکونه کوم چې زر ورڅخه غټېږي هغه وله ورکوي. بل چې دی مخکې یو دغه شوی و چې دا خبره کړې وه چې د ارسنک کوم چرګانو کې موجود دی، ارسنک یو میټل دی کوم چې کینسر هم لګوي. خو دا د وریجو کې د چرګانو نه هم زیات دی، وریجو کې د ارسنک د چرګانو نه هم زیات دی. نو بیا پکار دا دی چې هغې هم کینسر لګولی، هغه به هم خلکو به ویل چې مه خورئ، خو هغې باره کې څوک سم نه وایي. بله مسله دا ده، اصل کې خبره داسې وه چې وایي پروسس میټ چې کوم دی دا کینسر کوي. نو د دې د وجې نه پروسس میټ هغه ته وایي چې مطلب محفوظه شي او ډېر وخت بعد استعمالېږي، یا چې دی وسوځېږي. د هغې نه خلکو دا راواغسته چې دا چرګان کینسر کوي. ټول نه زیات استعمال دنیا کې چې دی د چرګانو هغو ملکونو کې دی چې هلته کینسر نشته. لکه ټول نه زیات کینسر چې ته وګورې اسټرالیا کې دی، نیوزیلینډ کې دی، ایرلینډ کې دی، یو ایس کې دی، یو اس اې کې. نو دلته ټول نه زیات کینسر دغلته دی. او چرګانو ټولو زیات استعمال چې ته وګورې نو عربو ملکونو کې دی، هغه ملکونو کې دی چې هلته دا مسلې درسره شته دی. نو که چېرته دا خبره ټیک وه نو ضرور به دلته زیات وو. ټول دنیا کې 9 میلیون چرګان لکه اندازتاً استعمالېږي، 9 میلیون، او 60% انټي بایوټیک چې دی لکه د دنیا ټول چرګانو باندې استعمالېږي. خو دغه خبره ټیک نه ده، داسې افوا ده. ټول نه غټ نقصان د چرګ سره دا دی چې هغه انټي بایوټیک ريزسټنټ کوي. ډېر قسم جراثیم ستنې وله وایي چې مطلب هغه زر غټ شي او بیماري پرې اثر ونه کړي. دې د وجې نه هغې کې بیا ريزسټنټ چانس ډېر زیات وي. ريزسټنټ مطلب چې ته بیا انټي بایوټیک خورې خو تا باندې به اثر نه کوي کوم چې در باندې مخکې کوو. بل څومره ویډیو هم چې تاسو وګورئ که یوټیوب کې وي که هر څه کې وي چرګان کینسر کوي یا دا بیماري کوي، تا نو څه پروف به نه وي، هسې به د هغې خبره وي، څه میډیکل پروف تاسو ته نشي شو کولی. نور ستاسو خوښه که چرګان استعمالوئ که نه، خو ډېر زیات ویټامین او پروټین او منرل هم ورکوي دي. کوم بیسک پروټین چې انسان ته ضرورت دی، خاص طاقت چې کوم نه دا مسلې جوړې دي هغه په دغه چرګانو کې دی. نو چرګانو کې چې هر څومره هر شي یو خپل حده پورې سایډ افیکټ وي نقصان، خو ضرور نه ده چې تا ته به خامخا کینسر لګوي.